السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہے. محترم مسلمانان ورونو، اللہ رب العالمین عظیم فضل و احسان دا چې د فتنو په دې دور کې الله رب العالمین مشتاسو ته خپل کور په جماعت کې خپل او د دین په نام باندې جمع کېدلو توفیق راکړو. دا مشتاسو د پوره ډېر لوی سعادت او د پوره امت د پوره خوشایند خبره ده چې څو پورې امت کې خلق د دین په عنوان باندې جمع کیږي، نو دا امید قوي وي چې دې امت او دې امت خلقو تشخص به برقرار وي، دو وقار به قائم وي. دې باندې چې موږ تاسو د الله رب العالمین څومره شکر وکړو دا به کام وي. قیامت پورې چې الله رب العالمین د عرش سیر لاندې چې کوم خاص خلقو ته ځای ورکوي، او کسان دي هغې او کسانو کې هغه خلق هم دي چې د الله په دین باندې د الله په نام باندې خپله کې جمع کیږي او بلیږي. اجتمع علیه وتفرق علیه، چې د الله په نام باندې د الله دین په عنوان باندې خپله کې جمع کیږي او خپله کې جدا کیږي. الله رب العالمین به دې خلقو ته قیامت پورې د عرش سیر لاندې ځای ورکوي. دویم، دا اجتماع چې په کوم عنوان باندې په کوم فکر او مقصد او غرض باندې د هغې انعقاد کیږي، ډېر به برکت او عظمت والا ده. دې اجتماع نما روحانی او اصلاحي اجتماع ده. یعنی په دې اجتماع کې موږ تاسو ته د خپل ځان د اصلاح او تربیت، د خپل اهل و عیال، د خپل کلی کور، د خپل معاشره او د خپل ګاونډ د پورا امت مسلمانانو د اصلاح او تربیت فکر پیدا وکول، او د مسلمانو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد او د پورا دین شعور خلقو کې بیدارول. دا دومره عظیم مقصد دی او دومره ببرکته موضوع ده چې د موږ تاسو د زندګۍ ټولو نه اهمه موضوع ده او د هر وخت تقاضا ده، د هر وخت ضرورت ده، ځکه د موږ تاسو کامیابی دار و مدار هغه په اصلاح او تربیت. قد افلح من تزکا،
هغه سړی کامیاب شو چې هغه تزکیه وکړه. تزکیه دغې ته ویل شي چې سړي کې کوم انساني بګاړ راغلی وي، د هغه په فکر کې، د هغه په زړه کې، د هغه په روح کې شیطانی اثرات داخل شوي وي. شیطانی اثرات د هغې ازاله وکړي او انساني فطرت، الله رب العالمین چې په کوم فطرت انسان پیدا کړی ده د ټول مخلوق نه ممتاز ده. د الله رب العالمین تعلق، د الله رب العالمین معرفت، د هغې استعداد چې الله په انسان کې پیدا کړی ده، دا خپل د ظرف مطابق کمال ته ورسوي او خپل دغه انساني فطرت دا بحال کی. دې ته تزکیه ویل شي. چې څو پورې انسان دا کار نه وي کړی، دا انسان ناکام ده. چونکه انسان د کل کائنات مرکز ده. ځکه دا ځمکه، اسمان، غرونه، دریابونه، ونې، بوټي الله رب العالمین د انسان دپاره پیدا کړي دي. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. چې کله په دې ځمکه کې انسان نه وي، الله به ځمکه ختموي، اسمان ختموي، غرونه، دریابونه هر څه الله پناه کوي. نو انسان دغه کائنات مرکز ده او دې کائنات صلاح او فساد دا د انسان په صلاح او فساد باندې موقوف ده. که انسان کله فاسد و بګاړو، بیا به الله طرف نه په دې کائنات کې د شر فیصله کیږي. ټول کائنات به بګاړ وي، نظام به ټول درهم برهم وي. او چې کله دا انسان صالح وي، نو الله رب العالمین په کائنات کې د خیر فیصله کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وجه ولندې کې فساد چې ظاهر ده او برپا ده، وجه دا چې د انسان خپل کرتوت دی، د انسان د بګاړ دی وجه نه په ځمکه او اسمان کې فساد راغله، بګاړ راغله ده. او چې کله یو سړی د خپل اصلاح او تربیت په لارې روان شي، د الله رب العالمین معرفت حصول لپاره، د دین زده کړې لپاره روان شي، قدم اوچت کی، د کائنات ته سکون ورسیږي. روایاتو کې رسي چې یو سړی د دین زده کړې لپاره ووتو کور نه، د دریابه مویان هغې دپاره دعاګانې کوي، د ایسوړو میږي هغه دپاره دعاګانې کوي. ځکه د نور مخلوق په دې پوه ده چې انسان صالح شو، بیا د ایموږه هم زندگی روزي اسانه ده. او چې په انسان کې بګاړ راغلو، ایموږ دپاره هم حالات بیا نساز دي. ایموږ تاسو ټولو نه اصل مسله او بنیادی مسله هغه اصلاح او تربیت ده. چې څو پورې موږ دا مسله نه وي حل، د موږ معاشره کې، د موږ په کور کې، د موږ خپل ځان کې به مسائل پیدا کېږي، ختمیږي به نه. ځکه دا د مسلو بنیاد ده. اصل د موږ تاسو مسله دغې ځای نه جوړه ده. چې څو پورې انسان د خپل ځان اصلاح نه وي کړي، هغه د په کائنات کې د خیر توقع نه کوي. وقتی طور باندې کېدای شي یوه مسله حل شي چې ټول خلک هغې طرف ته متوجه دي، یوه مسله ختمه شي. خو دا مسله به بل ځای کې بیا سر ارجوتوي، لکه یو کوهي چې په هغې کې مرداړه پرته وي او یو سړی د هغې کوهي پکول غواړي، مرداړه کوهي نه نر وبسي او بار بار اوبه بسي، نو دا که شل ځلې کوهي ارتش کړي، دا کوهي نه پکېږي، ځکه چې مرداړه ورکې پرته ده. چې کله کوهي نه مرداړه روبسي، هغه نه بعد لږ غندې اوبه روبسه، کوهي به پاک شي. یا یو سړی جسماني طور باندې هغه یو مرض ده چې هغه د ډېرو امراضو سبب ده، شوګر ده، بلډ پریشر ده، هغې د وجې نه کله سر درد کوي، کله یې ګوټنې درد کوي، کله یې ګردې کمزوري وي. نو دا اصل مرض علاج نه کوي. کله د سر دوا استعمالوي، د سر خوږو، او کله د هډوکو دردونو ګوله استعمالوي. وقتی طور باندې سر درد به ټیک شي، خو دا بیماري بل ځای کې به ځان وبسي، به بل شي باندې اثر کړی وي، به ګردې خرابې کړې وي. نو موږ که ډېر یو بل طرف ته وګورو، د خپل معاشرې اصلاح دپاره، د خپل ځان اصلاح دپاره، چې موږ یوه پرسکونه زندگی تیره کو، امن و امان والا زندگی، ښایسته خوندوره زندگی تیره کو، نو د خپل ځان اصلاح او تربیت هغې دپاره شرط. دې نه بغیر کیږي نه. دا موږ د ټولو مسلو حل ده. بس چې کله انسان صالح شو، د انسان زړه کې سکون راغلو، امن راغلو، د انسان په کور کې امن او سکون راغلو، په معاشره کې امن راغلو. دا د موږ تاسو زندګۍ ټولو نه اهمه موضوع ده، اصلاح او تربیت. بیا چونکې انسان کې
زړه داسې یوه ټوکړه ده چې د ټول اندامونو رئیس ده، بادشاه ده. ټول اندامونه یې د په جذباتو باندې، د په اراده باندې هغه نه بعد خپل قدمونه خولي. او که د انسان زړه صالح و، بیا د انسان نور اعضا، د هغه سترګې، لاسونه، غیږونه، پښې، هغه صحیح طرف ته استعمالیږي. او چې د انسان جذبه فاسده شوه، د انسان اراده بېګاړه شوه، نو بیا د انسان نور اعضا هم غلط طرف ته پورته کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. انسان جسم کې یوه ټوکړه ده چې کله دا صالح شي، سالم شي، نو انسان ټول جسم صحیح شي. و اذا فسدت فسد الجسد كله. چې کله دا ټوکړه فاسده شي، په هغې کې بګاړ راغلو، فساد راغلو، فسد الجسد كله، دا ټول جسم بګاړ شي. الا وهي القلب. دا ټوکړه د انسان په جسم کې زړه ده. زړه چې لسونو، پښې، غیږونو، سترګو ته څه حکم کوي، یا په زړه کې څه اراده پیدا کیږي، لسونه پښې هغه طرف ته پورته کیږي. نو د انسان د نور جسم، د نور وجود صلاح په انسان په زړه موقوفه ده. د خپل زړه اصلاح کول دا ټولونه ضروری شی ده. د خپل فکر اصلاح کول چې د موږ تاسو سوچ کمزوره سوچ نه وي، په شبهاتو باندې، واهیاتو باندې، محض خپل ګمان باندې موږ ته سرای نه قیم کوو. توهمات او د وسوسو شکار کیږو نه، د دباو د وجې نه، اچا د زور د وجې نه فیصلې نه کوو، بلکې موږ تاسو یو توانا، یو سالم، یو صحیح فکر لرو چې هغه د دلایلو په بنیاد کې ورای قیم کوي او فیصله کوي. ورنه که کله انسان د هغه دماغ هغه فاسد شي، بګاړ شي، دا انسان به انساني مقاماتو نه وغورځېږي، د حیواناتو نه هم لاندې درجې ته لاړ شي. ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء. څوک چې الله سره شریک جوړوي، الله سره په اختیاراتو کې بل څوک ګډ ګڼي، او الله رب العالمین سره په د الله رب العالمین په اختیاراتو کې چاته حصہ ورکوي، لکه څنګه الله رب العالمین د ځمکې اسمان خالق او مالک ده، دی چې لکه څنګه الله سره په ځمکې کې خالق او مالک بل څوک نشته، داسې د الله رب العالمین په نظام زندگی تشکیلولو کې، تشریع کې، چې الله خپل بندگانو ته حکم وکړي، دی کې هیڅوک هم شریک نشته. که یو سړی دا یایي چې د زندګۍ نظام تشکیلولو کې یو طاقتور یا پاورفل ملک دغه فیصله به هم صحیح وي، نو دا سړی داسې د شرک مرتکب ده لکه څنګه ځمکې اسمان کې الله سره څوک په پیدایش کې شریک ګڼل، لکه څنګه چې بت ته څوک سجده لګوي موږ یې مشرک ګڼو، داسې د زندګۍ په نظام تشکیلولو کې الله سره څوک شریک ګڼل دغسې شرک ده. نو یې موږ تاسو ذهن بالکل صفاوي چې د ما زندګۍ کې احکام تشکیلون کا صرف د الله ذات، د الله په مقابله کې که چاته قط راغلو هغه به مسترد وي، د الله په مقابله کې که د چا فلسفه راغلو هغه به مسترد وي، د الله په مقابله کې که د چا منصوبه راغلو هغه به مسترد وي. حکم به صرف د الله رب العالمین منل شي. یو صحابي فرمایي چې ما ته خپل خلیل صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړه ده: لا تشرک بالله، الله سره شریک ما جوړوه، وان قطعت او حرقت، اگر چې ته ټوکړي ټوکړي کړل شي، یا د ایتام مال دولت لوټ کړل شي، او یا ته په اور باندې وسوځول شي، یعنی خپل فکر باندې چا سره سمجوتا کول دې گنجائش بالکل نشته. نو موږ اوس د خپل فکر اصلاح وکړو چې موږ فکر کمزور نه وي، چې یا طاقت پسې روانو، یا دولت پسې روانو، یا شهرت پسې روانو، یا کمزوري دلایل واهیاتو پسې روانو، یا شیطانی وسوسو توهماتو پسې روانو. شیطان موږ ته په دماغ کې وا خبره واچوله چې دا سدا بس به ما هغه خبره هغه سره منلې ده. دا کمزوره اعتقاد ده. ضعف اعتقاد دا یو لوی مرض ده. باطنی امراضو کې ټولو نه غټ مرض په انسان کې د اعتقاد کمزوري ده، چې یو سړی عقیده کمزوري وي، یو سړی فکر کمزوري وي.
نو موږ تاسو خپل د فکر اصلاح وکړو، دا موږ اهم ضرورت ده. موږ تاسو د خپل روح اصلاح وکړو، د خپل روح د هغې علاج وکړو. شیطاني بیماری د وجې نه موږ تاسو روح بیمار شوی ده. بعض اوقات خو بالکل دغه زندگی ختمه شوې وي، هغه کې سره حیات نه وي، رمق ورکې نه وي پاتې. موږ اثرینو د خپل روحاني ترقی او د هغې اصلاح د هغې محنت شروع کړو. خپل معاشرت موږ تاسو اصلاح وکړو، والدینو سره وخت څنګه تیریږي، خپل اهل و عیال سره د هغې څه حقوق دي، خپل پړوسیانو سره موږ تاسو دین موږ تاسو څه هدایات راکوي. دغې ټولو شیونو موږ اصلاح وکړو، ځکه دا موږ د زندګۍ اهمه حصه ده. یو سړی که د هغه معاشرتي زندگی هغه فاسده وي، هغه د چا حق نه ادا کوي، په معاشره کې د حقوقو نه ادا کولو نه بعد د امن او امان دپاره کوششونه کول هیڅ معنا نه لري. که یو سړی غواړي چې ما په معاشره کې امن راشي، د ما په ملک کې امن راشي، نو ټولو نه اول به خلک د هغې حقوقو ادایګي کوي کوم چې د ځمکې خالق او مالک موږ تاسو ته وضع کړي دي. پلار دا حق دی، زوی دا حق ده، پړوسی دا حق دی، میړه دا حق دی، ښځې دا حق ده. چې کله حقوق نه ادا کیږي، بیا ته د سړي په سر فوجي ودروه، معاشره کې امن نه رسي. بیا ته د سړي په سر پولیس ودروه، معاشره کې امن نه رسي. دا یې موږ تاسو دغې ځای نه شروع کړي چې موږ خپله د معاشرې اصلاح وکړو، د حقوقو ادایګي شروع کړو، معاملاتو اصلاح، حلال او حرام کوم شي نه الله رب العالمین منع کړي، کومه سودا الله منع کړې ده، کومه معامله الله منع کړې ده، هغې نه موږ تاسو ځان نرمانې کړو. حلال رزق، روغه سیخه سودا کول، د حلال او حرام د موږ تاسو په عباداتو باندې اثر انداز کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې یو سړی د هغه په خېټه کې یوه لقمه حرام پروت وي، د سړي 40 ورځې لمونځ نه قبلیږي. لمونځ غوندې اهم عبادت حرام د وجې نه هغه متاثر وي، بلکې لمونځ خو پرېږده، دعا چې الله رب العالمین د هر انسان قبلوي. ځکه په دعا کې انسان خپله انتهایی عجزي مخته کوي چې د کوم چا په خېټه کې حرام پرته وي، الله د هغې دعا هم نه قبلوي. نو حلال او حرام دې تمیز کول، خپل د معاملاتو اصلاح کول. نو دغې عنوان سره دې اجتماع اهمیت نور هم زیاتیږي، ځکه په دې اجتماع کې اصل موضوع، اصل خبره په دې شي کېږي چې موږ تاسو د خپل ځان اصلاح او تربیت څنګه وکړو، د خپل کور د کلي قوم اصلاح او تربیت څنګه وکړو، د پوره امت د اصلاح فکر څنګه وکړو. نو دې سره موږ تاسو دغې اجتماع اهمیت زیاتیږي، ځکه دا موږ تاسو زندګۍ ټولو نه اهم ضرورت ده. نو پکار ده چې موږ دغې اجتماع ته اهمیت ورکړو. دا یو غیر ضروري شی نه وګڼو. که ما ته موقع میلاو شوه بیا به زه څه، او که موقع نه شوه میلاو بیا به زه نه څه. که ما دپاره اسانه وه بیا خو به زه اجتماع کې شرکت کوم، او که اسانه نه وه بیا به شرکت نه کوم. نه، لکه څنګه د دنیا نور ضرورتونه هغې ته موږ اهمیت ورکوو. یو سړی که هغه جسماني طور باندې مریض ده، نو هغه یې ډاکټر دپاره مخکې نه نمبر هم خولي، بیا هغه ډاکټر دپاره که لرې مزال وي کرایه هم لنډه وي، که هغه ځای کې د شپه راغله سړه غرمه برداشت کوي، ځکه دته یې خپل جسم اهمیت معلوم ده چې زه دغې مرض علاج نه وکړم ما سترګې ډندېږي، ما غېږونه کڼېږي. داسې موږ تاسو خپل دینی او روحاني اصلاح او تربیت اهم وګڼو چې که زه د خپل ځان فکر نه وکړم، ما روح ړندېږي کڼېږي، د ما فکر خرابېږي، بیا به زه شیطان پسې روان وم، او بیا به ما روح هغه د هیڅ کار نه وي. نو دې شي ته موږ زیات اهمیت ورکړو. دریم دغه اجتماع دې کې موږ تاسو د خپل ایمان ابیاری موقع موږ تاسو ته میلویږي. داسې اجتماعاتو کې د موږ تاسو دینی ترقی او دینی تقویت موږ تاسو ته نصیب کیږي، او په داسې اجتماعاتو کې موږ تاسو ته د آخرت دپاره د توشا جوړولو موقع پیدا کیږي. د موږ تاسو اصل سرمایه ده چې آخرت دپاره موږ تاسو تیاری وکړو، ځکه دنیا شیونه دا که څومره خوندور وي، طاقتور وي، دا فني دي. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. تاسو سره چې کوم شیونه دي دا فني کیږي. د فرعون نه غټه بدشایي دي چا نه وه، د فرعون بدشایي هم فنا شوه. د قارون نه لوی دولت چا سره نه و، د قارون دولت هم فنا شو. د انسان ځواني فني کیږي، ځواني خو ډېره زر فني کیږي، 15 کالو نه 40 کالو په منځ کې مختصر غندې دورانیه ده چې کله په سړي باندې دغه د جذباتو وخت تیر شي، هغه نه بعد سترګې وغړېږي چې دا خو مې یوه ډېره قیمتي حصه د زندګۍ فضول تېره کړه. د هر شیونه تېرېدونکي دي،
مال او دولت ختمیدونکې ده. الله رب العالمین د پاره د کوم کار وکړو آخرت ته د کوم شی یولو والباقیات الصالحات نیک عمل خپل ځان اصلاح او تربیت صالح ایمان قوي ایمان دا موږ تاسو اصل سرمایه ده. په داسې اجتماعاتو کې موږ تاسو ته دغه شی په لاس باندې اردرومي. ابو هريره رضی الله عنه د وارث بازار ته لاړو. خلک یې ولیدو چې په کاروبار کې مشغول دي سوداوانې کوي خلک. نو سوچ وی راغلو چې د خلک ټول په دنیا کې داسې مشغول دي چې ذکر او تلاوت د شوی نه پاتې دي. او په چک اواز سره اعلان وکړو یا ایها الناس اے خلقو تاسو خود ځکه حالانکه په مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي. خلکو کرونه پریږدول دوکانونه بند کو روان شو ټول مسجد طرف ته. چې کله جمعات ته راغلو نو جمعات کې چا پیسې نه تقسیمولې چا په ځمکه پتا نه وایي شي. څوک چې وفات شي دغه میراث کې خو یا جایداد پاتې وي یا درهم او دینار پاتې وي یا کپڑے لته پاتې وي یو شی نو. نو خلک راغله ابو هريره رضی الله عنه ته چې تا خو مشتیلی و چې په جمعات کې میراث تقسیمیږي جمعات کې خو څه شتانه. نو ابو هريره رضی الله عنه دونه تاسو کو چې تاسو هیڅ شی نه ولیدو. خلکو ته چې موږ خو څه نه ولیدو. ابو هريره رضی الله عنه بیا ویل چې سبب ملیدلی وی غار ته وشه. نو خلکو ویلو چې موږ خو ولیدو جمعات کې څه کسانو یذکرون الله د الله ذکر کول ويقرؤون القرآن قرآن تلاوت کول. ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایلو چې دغه میراث ته متاثر غوښتل د پیغمبر میراث دغه شی ده. پیغمبر نه موږ تاسو ته هغه سرمایه پاتې کیږي کوم چې موږ تاسو د مرګ نه بعد پکار شي په آخرت کې. نو په داسې اجتماعاتو کې چې هغه کې د الله ذکر کیږي د قرآن تلاوت کیږي دینی احکام زده کیږي شایل شي دا موږ تاسو د آخرت سرمایه ده. د اوس زمانه په فتنو کې وا غټه فتنه ده چې دنیاداری دومره عام ده چې هر سړی د مال او دولت په ډیروالی کې هر سړی د اراحت او شهرت په حصول کې داسې مشغول ده چې موږ نه د خپل ژوندۍ مقصد یې ده. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. د دنیا ډیرش تاسو په غفلت کې چولې چې یو سړی سره په زرګونو مقدار کې پیسې دي هغه لالچ لري چې کما په لکونو جوړېږي. یو سړی سره په لکونو دي هغه لالچ کوي چې کما په کروڑونو جوړېږي. په ضرورت باندې څوک قناعت نه کوي چې مال او دولت خو د موږ ضرورت شایو بس د ما سبعی بیغی گزارا کیږي د ما چات شتا سار می پټ ده بس اوس به زه د الله عبادت کوو د آخرت لپاره به تیاری کوو. نه چې څومره یو سړی ډیرول شي غومره ډیروي قناعت څوک نه کوي. ظاهره خبره ده چې دنیا محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا جیفه دنیا یې مرداړه مثال لري وطالبوها کلابون چې څومره دنیا کې خلک شخیزي هغومره به یو بل سره جنگ جګړې کوي لکه څنګه په مرداړې باندې سپي خپل منځ کې اخته کېږي. داسې دنیا کې چې څومره خلک مشغولیږي په معاشره کې به امن او امان ورکیږي. خلک به یو بل سره دستو غریبان وي هر څوک به د ایبل نه مخته کولو کوشش کوي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دنیا زرق برق چمک دمک باندې دکان شه دا یو کېل تمشي غندې ډیره وختي خوان او سرور ده زر ختميږي ظرف نه کیږي کشه شرک ډیر ده کنه جوان ته کېل تمشا ډیره خوان درکوي ضروری کار پریږ دی او کېل تمشي تکینی داسې دنیا دغه ظاهري چمک دمک هم ده بس دغه دنیا حقیقت دا ده چې هر سړی چې کموي بل نه ډیره کا پیسې مې هغه نه زیاتې وه بینک بیلنس مې زیات وه اما بنګله د هغه نه ښایسته وه د اما ګوډه د هغه نه ښه ګوډه وه د اما جوړه د هغه نه ښه جوړه وه دا بس د دنیا حقیقت ده. الله رب العالمین فرمایي چې داسې به تېره شي کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اسمان نه باران وورېږي دغې باران نه په ځمکې باندې ګیاش ناشي داسې تک شین فصل وي د غنمو نه ډاک ویږي وي زمیندار چې ګوري نو زړه کې ورته شوق پیدا شي چې که اوس وینو به زه په دې باندې قادر شو. د الله رب العالمین طرف نه یو حکم راشي
شپې وخت کې ژلی راشي دغه ټول فصل داسې بیخ نه کاټ کړي که ان لم تغن بالامس. سبا ته چې په پټي تېرېږي ته به یې که ساره په دې ځای کې فصل وونه نام و نشان یې ورک شي. زموږ زندګي هم دغسې ده، سړی پیدا شي بیا ځوان شي بیا بوډا شي، چې کله مړ شي خاورو کې شاخ شي، وخت تیر شي، آیا خپل پلار نه هم څوک نه خولي. یو وخت رسې خو یې پلار تذکره په کور کې کېږي، بیا څه وخت نه بعد هغه د پلار تذکره هم کور کې ورکه شي، سره یې څوک بیا نما هم نه خولي. دا یې زندګۍ حقیقت ده. نو موږ تاسو اوس زمانه کې په فتنو کې و عظیمه فتنه د دنیا محبت، مال او دولت ډیرشت، تکثر، تفاخر، شهرت، دا شیونه موږ د مقصد نه حاصلولو په مخ کې رکاوټ دي. موږ تاسو اصل سرمایه باقیات الصالحات خپل اصلاح او تربیت ده، نیک عمل ده، د الله رب العالمین بندگی ده، د الله معرفت ده، دینی احکام دي، واعظ و نصیحت ده، خیر او د فلاح کورونه دي. دا ټول شی نه موږ تاسو آخرت د پر جمع کیږي. داسې اجتماعات او انعقاد په دې بنیاد کیږي چې موږ تاسو آخرت د پر توشا تیار کړو. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمند او هوښیار انسان هغه ده چې خپل نفس قابو کې، خپل نفس کنټرول کې، د خپل زړه هره خبره نه مني او د مرګ نه بعد زندګۍ د پاره تیاری وکړي. والعاجز من اتبع نفسه هواه. بیوقوف او احمق انسان هغه ده چې هغه خپل نفس د خواهشاتو تابع کړي. وتمنى على الله، او بیا الله باندې خوشي ارزوګانې کوي. چا به داسې نه وي کړي چې پټي کې وربشي کرلی وي او بیا یې د غنمو تر شر راوستلی وي چې انشاءالله دی کول به ما غنم کیږي. هر صاحب عقل په دې پوهېږي چې وربشو نه وربشي کیږي، غنمو نه غنم کیږي. دینی معاملاتو کې موږ ځان سره اسې تمنا او اسې ارزوګانې جوړې کړي وي چې لیار مو نیولې غلطه وي، خبره د شیطان منو او خواهش دا لرو چې جنت ته ولاړ شو. د الله رب العالمین نظام ډیر په طول او ډیر په پیمانه جوړ دی. الله رب العالمین هر کار ډیر په عدل او انصاف سره کوي. نو داسې نه کېږي چې یو سړی روان په غلطې لارې وي او هغه ته انجام سیخ ملاو شي. چې لار دې غلطه روانه کړې انجام به دې خراب وي، چې سیخه لار دې روانه کړې ده انجام به دې صحیح وي. نو په دې اجتماعاتو کې موږ تاسو د آخرت دپاره توشا، آخرت دپاره تیاری سامان او د هغې اسباب موږ تاسو ته په لاس ورسي. نو دې سره یې دغې اجتماع اهمیت نور هم زیاتېږي. کله چې یو سړی دنیا کې وخت تېروي، انسان د خپل ضروریات لري، بشري تقاضې لري، نو بیا یو داسې کار ونه وشي چې هغې د وجې نه الله رب العالمین ناراض شي. لکه موږ تاسو نفس هغه مدي خواهشات لري، ان النفس لاماره بالسوء، څنګه داسې تقاضې کوي چې هغه الله رب العالمین د ناراضګۍ سبب وي. انسان چې کله ګناه کوي نو د انسان په عقل باندې هم پردې رسي او د انسان روح هم کمزوره کیږي. بیا دغه انسان عقل نه پردې او د روح بیماری ختمولو دپاره د مسلمانو داسې په یوه ځای باندې جمع کېدل دا یو انتهایی مفید او د موږ تاسو دپاره یو ډېر نفع بخش عمل ده. یو حدیث تاسو مخکې بیانوم چې مسلمان کله د خپل رب رضا کولو، د الله رب العالمین احکام زده کولو په عنوان سره جمع شي، الله رب العالمین دو خلکو باندې څومره عنایات کوي او دو خلکو باندې الله رب العالمین طرف نه څومره مهرباني کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیهم السکینه. څه خلک چې د الله په کورونو کې یو کور کې جمع شي، لکه نن موږ تاسو د الله په کور کې جماعت کې ناست یو، دوه کورونه کوي، د الله رب العالمین د کتاب تلاوت کوي، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، شروع کې تاسو ته یو آیات تلاوت کو، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ویتدارسونه فیما بینهم. بیا د الله د کتاب درس او تدریس کوي، د الله رب العالمین د احکامو خلکو ته ورشیل کیږي په هغې مجلس کې، خلک د هغې په مطلب پوهول شي چې دی دا فایده ده، دا فایده ده، موږ دپاره دا ضرورت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په داسې اجتماع باندې مجتمع قوم، د حدیث مبارک لفظ اجتماع راغله ده،
داسې اجتماع باندې الله رب العالمین 4 احسانات کوي. اول نمبر نزلت علیهم السکینه، دی خلکو باندې سکینه نازلیږي. سکینه د انسان باطینی استعداد روحانی صلاحیت ته لشي. چې کله یو سړی ګناه وکړي دی هغه روح کمزور شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې کله یو سړی ګناه وکړي نو هغه په زړه باندې یو تور داغ ولګي شي. که الله رب العالمین دې ته توبې توفیق ورکو نو توبې په برکت باندې ګناه داغ اثر ختم شي. او که دا توبه نه کوي بل ګناه وکړي نو په زړه باندې بل داغ ولګي شي. حتی کې چې ګناه پوسې ګناه نه بعد د زړه بالکل تک تور شي، هدایت نه محروم شي. بیا چې کله زړه کمزور شي، تاسو به کتلی وي باس خلک زړه یې غواړي چې کومه تهجد المنځ کړه وه توفیق ورته نه میلوي شي. باس خلک خو داسې وي چې د فرض توفیق ورته نه میلوي شي. سوچ صحیح شوی وي، عمر اخیری حصہ وي، په دې پوه وي چې اوس راسې خو په غفلت کې وخت تیر کو، دنه بعد که ما ځان ټیک کا او ما المنځ کوله، فرایض مې ادا کوله، توفیق ورته نه میلوي شي. ځکه دا روحاني استعداد کمزوره شوی وي. داسې اجتماع په برکت باندې الله رب العالمین هغه کمزوره استعداد هغې ته الله رب العالمین وده ورکړي، الله رب العالمین هغه مضبوط کړي. بیا دته الله رب العالمین د نیکیو توفیق ورکړي. بیا فرض المنځ هم کوي، نوافل هم کوي، ذکر و اذکار هم کوي. د ځنه خلک چې صحیح سالم تندرست وي خو په خولې باندې یو ځل لا اله الا الله نه روځي، دا څه وجه وي؟ وجه دا وي چې هغه روحاني استعداد کمزوره وي. هغه ته په غره باندې ختل اسان وي خو 4 رکعاته فرض المنځ کول ورته ګران وي. ځکه جسماني طور باندې صحیح ده خو روحاني طور باندې هغه کمزوره ده. هغه یوه سجده هغه ته دومره درنه وي چې د غره ته ختل ورته اسان وي، خو یوه سجده لګول هغه ته ګران وي. نو چې کله داسې اجتماع کې څوک شرکت کوي نزلت علیهم السکینه، الله رب العالمین دی خلکو باندې سکینه نازلوي. دی الله رب العالمین طرف نه خلکو ته روحاني حیات ملويږي، نوې زندگی خلکو ته ملويږي. بیا تاسو کتلی وي اجتماع په برکت باندې خلکو زندگی بدل شي، بالکل دی هغه هر څه په څټ واوړي. ځکه چې الله رب العالمین طرف نه خصوصي عنایت کیږي او دا یو ډیر عظیم انعام ده. سکینه چې چا په زړه نازله شي یو عظیم انعام ده. دا شی الله رب العالمین ډیر په مشکلاتو کې خلکو ته نصیب کوي، یا خو په هغه ځای کې نصیب کوي چې یو سړی خپل سار په تلی کې شوی دی الله رب العالمین دین بلندای دی لپاره د جهاد په میدان کې ولاړ وي، توره په لاس کې او د دشمن توره هغه په سار باندې وي. دغه وخت کې الله رب العالمین سکینه نازلوي. او یو چې کله د حاکم په لاس باندې الله رب العالمین دین سر بلندای دی لپاره خلک بیعت کوي چې موږ به خپل سر د الله په لارې کې قربانو، الله رب العالمین په دې وخت کې سکینه نازلوي. لکه بیعت رضوان په موقع باندې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمای لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. چې کله صحابه کرامو د حضرت عثمان رضی الله عنه د پور بدل خوستلو باندې پیغمبر په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ څو پورې د خپل حضرت عثمان د ویني پور نه وي خوسته موږ به واپس نه څو. حالانکه په حدیبیه کې د مسلمانو حالت داسې وو چې مکی ته بالکل نږدې وو، مدینې نه 400 نه زیات کیلومتره لرې لاړو، اسلحه سره نه وه، هیڅ شی نه وو. السکینه روحاني تقویت چې په دې خبره باندې الله رب العالمین هغه ته همت ورکو چې مرګ په سترګو ګوري خو بیا د مرګ نه په څټ ناسي. دا روحاني طاقت وي. بیا انسان پیسې لګول شي، بیا انسان وخت هم لګول شي، بیا انسان سارم قربانول شي. خو چې کله سړی روحاني استعداد بحال وي، ورنه چې کله سړی روحاني استعداد کمزور وي به یوه پیسه لګول هغه دپاره دومره بزدل او دومره ډرپوک شي چې 2 روپۍ لګوي به زړه ورپسې وځي چې داسې نه وي چې ما پیسې ولګولې به ما خپل ضرورت کمزور شي. دا فکر ورته نه وي چې د اوسه پورې الله رب العالمین زه ارستر که د امور په غیږې کې، حالانکه هغه وخت کې زه هیڅ شی نه وم، هغه وخت کې الله رب العالمین ما ته راکړي، خو روحاني استعداد کمزور وي، وړو وړو خبرو نه ګبرویږي، وړو وړو خبرو نه ډریږي، زړه یې داسې وي لکه یو کنډر چې ګوري، هر قسم خوف د ده په زړه کې وي، هر قسم ویره یې د په زړه کې وي. او چې کله الله سره تعلق جوړ شي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه تشي نه ډریږي، نه تشي ته پریشان کیږي، تمه لاله چې په زړه کې نه وي بې تاجه بدشاه جوړ شي.
نو دې اجتماع کې الله رب العالمین د خلکو په زړونو باندې سکینه نازلوي. دا یو عظیم نعمت. الله رب العالمین د مشت اجتماع برکت باندې شای نازل حاصل کی. تاسو مثال لري لکه د اسپرلی په موسم کې یا چې په کوم موسم کې فصل کاشت کیږي، زمیدارو ته اندازه لاګي به موسمه کې یو سړی په ځمکه کې تخم واچوي، په هغې باندې ډېر محنت وکړه، هغه شین کیږي نه، ځکه بې موسمه ده. او په موسم کې بیکار هغه تخم واچوه او لږ غنې اوبه ورکړه، هغه تخم هغه نه ونه بوټه لګیږي. نو دا اجتماع د موږ تاسو ګویا روحاني د بهار موسم ده. په دې کې موږ تاسو ته ډېر اسانۍ سره چې یو ځل موږ تاسو ذکر وکړو، هغه د موږ په زړه باندې زبردست اثر کوي. یو ځل موږ تاسو د الله نام واخلو، په هغې سره موږ ډېره زیاته ترقي کیږي، الله رب العالمین ته موږ ورنږدې کیږو. دویم، الله رب العالمین په داسې اجتماعاتو کې وغشیتهم الرحمه، چې کوم خلک د الله په کور کې جمع شي، د الله کتاب تلاوت کوي، د هغې درس و تدریس کوي، نو رحمت دغه خلک داسې پټ کی لکه باران وریږي او ځان نه 2 فوټه لرې یو سړی څوک ګوري نه، غشیان لکه یو شی په شي باندې پټ کی. د رحمت دومره په کثرت سره الله رب العالمین طرف نه نازلیږي چې دغه ټول ماحول پټ کړی وي. رحمت د الله رب العالمین خصوصي مهربانۍ ته ویل شي. دنیوي طور باندې هم الله رب العالمین خلکو سره احسان کوي، د خلکو دنیوي مشکلات حل کوي، د خلکو دنیوي مصیبتونه ختموي. دینی طور باندې الله رب العالمین خلکو باندې مهرباني کوي، د خلکو ایمان محفوظ شي، د خلکو دین محفوظ شي، د خلکو اخلاق محفوظ شي، خپل منځ کې کینه ختم شي، یو بل سره محبت الفت پیدا شي. نو دا د الله رب العالمین طرف نه عظیم رحمت ده. دا د دغه اجتماع او برکت باندې الله رب العالمین طرف نه نصیب کیږي. او دریم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وحفتهم الملائکه، داسې خلک چې د الله په کور کې ناست وي، فرشتي د هغو ارد گرد ګیرا لګوي. فرشتي چې په کوم ځای کې وي، شیطانی اثرات هغه ځای کې نه وي. الله رب العالمین انسان به د شیطان د غلبې نه محفوظ کی. موږ تاسو غټ دشمن شیطان ده. شیطان د برایي نام ده چې څومره برایي ارجمه کې یوازې ته ټولې کې بس هغې ته شیطان یلی شي. او دا موږ تاسو په زندګۍ باندې زبردست قسم اثر کوي، موږ تاسو خیال باندې اثر انداز کیږي، موږ تاسو د ګمراهۍ، موږ تاسو د بدۍ غټه وجه د شیطان د هغې وسوسې دي. نو په داسې اجتماعاتو کې الله رب العالمین بیا د خلکو حفاظت کوي، د هغو د خیال حفاظت کوي، د هغو د ایمان حفاظت کوي، د هغو د زړه حفاظت کوي، فرشتې ګیرا لګولې. او څلورم نمبر وذکرهم الله فی من عنده، داسې خلکو ذکر الله رب العالمین فرشتو څنګه ته کوي. روایاتو کې رسي چې کله الله رب العالمین چا سره محبت شروع کی، بیا په اسپنونو کې اعلان وکړي چې فلان ابن فلان هغه سره زه محبت کوم، تاسو هغې سره محبت کوئ. بیا د فرشتې اسمانونو کې خپل منځ کې یو بل سره دا خبره شریکه کړي، بیا اسمان نه فرشتې رکوزي شي، په ځمکه کې دا خبره پیلاو کړي، د سړی د ټول کائنات محبوب وګرځي شي. الله رب العالمین په کائنات کې د هغه محبت پیدا وکړي. محبت د الله رب العالمین یو عظیم احسان ده. د انسانانو خپل منځ کې محبت دا وړیکه شی نه ده. مشرکین چې کله اسلام نه وروړه، هغې نه مخکې به یو بل په وړې وړې خبرې باندې مړولو، چې کله به اسلام راوړو الله رب العالمین د هغو په زړونو کې الفت پیدا وکړو. الله رب العالمین د هغې الفت ذکر کوي چې دو په زړونو کې ما محبت پیدا وکړو، که تا دغه ټوله دنیا خرچ کړې وه او د هغو په زړونو کې د محبت پیدا کولو کوشش کړی وه، تا به د محبت د هغو په زړونو کې نه وه پیدا کړی. د دنیا سره سپین چې خرچ کې محبت په نشه خوستله. الله رب العالمین داسې اجتماعاتو کې د خلکو خپل منځ کې جمع کېدلو کې د یو بل منځ کې محبت او الفت پیدا کوي، بلکې د انسانانو نه علاوه نور مخلوقاتو کې الله رب العالمین د هغه محبت په زړه کې اچوي. نور مخلوق دې سره محبت کوي. د موږ تاسو دغه اجتماع د موږ تاسو دپاره ډېر اهمیت لري. دې اجتماع کې شرکت کولو چې موږ د هغې پوره فواید حاصل کو، دا خبره ضروری ده چې موږ د څه خبرو خیال وساتو. ځکه دا اجتماع تاسو داسې مه ګڼئ چې یوه عام اجتماع ده، موږ د مشپشین نه بعد تر سبا جمعې پورې وځه کې وخت تیر کو، لاړو او بیا راغلو بیا لاړو. نه، دا موږ تاسو زندګۍ خاص موقعو کې یوه موقع ده او ډېره خاص موقع ده.
اس خو موږ تاسو ډېر عنواناتو کې جمع کیږو، واده په موقع باندې جمع کیږو، د منډه کې خپل کې جمع کیږو، خو دا جمع کېدل د موږ تاسو ډېر زیات اهمیت لري او دا موږ تاسو ژوندۍ باندې ډېر دوررس اثرات لري. دا ټول فواید او برکات چې موږ تاسو پوره تور باندې حاصل کو، څو خبره خیال چې موږ تاسو وساتو. نو ان شاء الله الله رب العالمین نو امید ده چې دغه اجتماع کې د موږ تاسو شرکت دا به موږ تاسو لپاره باعث سعادت وي. اول نمبر چې موږ تاسو دغه اجتماع کې شرکت ضروری امر وګڼو، هغه ته اهمیت ورکو. اهمیت دا معنی چې د شای موږ خپل کار وګڼو، دا سینا چې موږ د ځکه لکه چا په واده کې شرکت کوو بس زبې هغه واده ته لاړ شه، نور هر څه بوج دی واده په کور باندې ده، اما صرف حاضری بس حاضرې ته ور باندې هغه ځکه حاضری ولاګوم بیا به کور ترسه نه. لکه څنګه موږ دنیا کورونو کې خپل وخت لګو، خپل مال لګو، خپل مهنت کوو، داسې چې موږ تاسو دغه اجتماعاتو مقاصدو لپاره مال جان مهنت برپور طریقې سره استعمال کو. که موږ دته اهمیت نه ورکو، اس یو ملګری سره روان شو بس بیان ته کېنسته، په موږ تاسو ته دغه اجتماع دومره فایده نه حاصل شي نه، بلکې موږ د دغه اجتماع اهمیت په زړه کې وي او د کې شرکت وو. هغه فایده به دا وي چې که موږ ته آرام د پر ځای ملاو شو کنه شو ملاو، مو ته بزړه کې کما نه درېږي. ډاکټر ته چې موږ تاسو لاړ شو په قطار کې کله کله یو غنټه تیرو، خو څوک شکایت نه کوي ځکه هغه په دې پوهه ده چې زه غنټه تیرګه خو ډاکټر ته ورسه بس مو کار وشو. داسې کده چې موږ تاسو ته آرام د پر ځای نه شو ملاو، موږ تاسو په خوراک شا کې خلل راغلو، کور کې خو ظاهره د انسان نه پر خاص کر جمی په موسم کې هر شی سړی ته پورا وفر ملويږي. اجتماع کې خدا تکلیف خامخاوي، شزایب نشي ملاو، سړه غربه بندوبست بنوي، روټي خوراک شو کې به تکلیف وي. دا ټول شیونه چې موږ تاسو په کله دل سره برداشت کو، د دې لپاره چې دغه کار د موږ تاسو ټول نه اهم ضرورت ده. نو ان شاء الله چې څوک په اجتماع کې په دې تور باندې شرکت کوي چې هغه دا یو اهم او ضروری امر غني، یغه ډیره زیاته फायदा کیږي. کني تاسو تجربه وکړئ، تاسو نن دغه اجتماع کې دا خبره فرض کړئ چې بس دا یو د ژوندۍ ټولو نه ضروری او اهم شای ده. ان شاء الله دې اجتماع فواید به تاسو ته برپور طریقې سره ملوي شي. دویم دا چې چونکه اجتماع کې مختلف خلک مختلف ځایونو نه یو ځای کې جمع شوي وي، نو دغه ټولو خلکو د لپاره نظم صحیح کولو د لپاره انتظامیه طرف نه خپل د معمولاتو د انتظام یو ترتیب وي. او تاسو دغه اجتماع چې کوم معمولات دي هغه کې هغه سره تعاون کوي. مثلا د بیان وخت دا پای کې بیان کې شرکت کوي، ذکر مقاده ذکر کې شرکت کوي، بل تاسو ته ویل دا کور وکړئ اجتماع طرف نه پای کې تاسو انتظامیه ولا سره تعاون کوي. او دریم دا چې الله رب العالمین طرف نه مشتدغي اجتماع برکات نصیب شو، او ان شاء الله امید ده چې مشتاسته و نصیب کیږي. مشتاسو په ځل کې وشمه بالا شو، مشتاسو کې احساس پیدا شو، مشتاسو سوچ بیدار شو، او مشته یو فکر لاحق شو چې دا کار ضروری ده، خپل کول پکار دي، او اهل او عیال خپل کور کلی قوم کې هم دا مهنت کول پکار دي. بیا دا ډیوا چې ځان سره محفوظ وساته، دا سینا چې اجتماع په ختمېدلو باندې د کومه ډیوا چې بالا ده چې یاد اجتماعګانه موږ وتلی نو نو به لاغاندې د مشتاسو نفس خواهشاتو په ضد کې چې هغه دیوارو شي به مړ شي وي. داسې به مشتاسو اجتماع فواید صحیح طریقې سره نشو حاصلوله. آینده کولته چې کله بیا د ځکه اجتماعي د دې اجتماع چې کوم اثرات دي چې مشتاسو هغه د خپل ځای نه لږ زیات کړي وي، داسې نه چې آینده کولته موږ بیا اجتماع ترسوي موږ دیوا مړاوي نه، چې موږ دیوا مخکې نه زیاته وي او د بیا اجتماع مشته هغې نه مزید نوره فایده حاصله شي. نو کوم چې د اجتماع موږ تاسو ته فکر ملاو شي، اجتماع طرف نه موږ ته کوم احساس ارلاندې شي او موږ تاسو کې کوم تړب پیدا شي، دغه تړب چې موږ تاسو برقرار وساتو چې دا وقتی نه وي ختمیږي نه، بلکې دا د موږ زندګۍ حصہ وګرځېږي. نو ان شاء الله د اجتماع برکاتو موږ تاسو ته کاملې طریقې سره الله رب العالمین نصیب کړي. الله رب العالمین د موږ دغه اجتماع کې شرکت کول د خپل رضا او معرفت ذریعہ وګرځوي، او الله رب العالمین دغه اجتماع خیر او عافیت سره د ټول برکات او ثمراتو تکمیل ته ورسوي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.